د سورة فاتحه په شروع کې اعوذ بالله بسم الله ذکر ده او بیا د هغې نه بعد الحمد لله رب العالمین وغیره الفاظ دي. حمد څه ته وایي؟ هغه تعریف چې په افعال اختیاریو باندې د چا وشي نو هغې ته وایي حمد، او مدح هغه کارونه ته وایي چې په افعالو غیر اختیاریو باندې وشي نو هغې ته څه وایي؟ مدح. او یو شکر دی، شکر چا در سره ښېګړه وکړه او ته د هغه صفت بیان کړې نو هغې ته شکر وایي. بعض علما د حمد او د مدح فرق نه کوي او د شکر سره فرق بیانوي. په دې الحمد کې الف لام راغلی دی. د الف لام په باره کې تاسو ته معلومه ده چې الف لام په 4 قسمه دي. جنسی دی، استغراقی دی، عهد ذهنی دی، عهد خارجی دی. جنسی چې د الف لام د مدخول کم ماهیت دی دا تینا مراد واخیستل شي. لکه الحمد کی الف لام داخل دی په حمد، نو د حمد چې دا کم ماهیت او مفهوم دی دا مراد دی. نو معنی بداشي الحمدلله د حمد ټول مفهوم جنس حمد دا ثابت دی خاص د الله د پاره. که الف لام استغراقی شي نو بیا به د الف لام د مدخول چې څومره افراد دي هغه به مراد شي. نو معنی بداشي الحمد ټول حمدونه او صفتونه لله خاص د الله پاک د پاره دي. او که الف لام عهد ذهنی شي د متکلم په ذهن کې چې کوم مدخول د مدخول چې کوم فرد پروت وي هغه به ته مراد وي. او که عهد خارجي شي نو د الف لام د مدخول په خارج کې بعض معین افراد به مراد وي. نو په دې ځای کې یا الف لام جنسي دي او یا الف لام استغراقي دي. نو معنی به دا شي جنس حمد خاص د الله د پاره ثابت دي، او یا معنی دا شي ټول حمدونه چې په مخلوقات کې څومره حمدونه دي ټول افراد د حمد دا ثابت دي خاص د الله پاک د پاره. بیا لفظ د الله دی، د الله جل شانه نمونه ډیر دي، خو بعضی نمونه هغه صفتی دي او بعضی نمونه ذاتی وي. د الله رب العالمین ذاتی نوم یو دی الله، ذاتی نوم د الله صرف یو دی، او صفتی نمونه د الله رب العالمین ډیر دي. اکثر د قرآن کریم په شروع کې دی قرآن مجید دی نسخو کی ذکر وی اسماء الحسنى ورته ویل شي. دا د الله صفتی نمونه دي. ذاتی نوم د الله یو دی الله. موږ چې مخلوق کې وایو یو سړی نوم دی، یو سړی دی د هغه نوم دی زیدو، زید د خپل ذاتی نوم دی ته اسم عالم وي او نور صفتونه دي. زید عالم دی نو عالم هم شو، قاری دی نو قارم شو، حافظ دی نو حافظ هم شو، دکاندار هم شو، مستریم شو، ټیلر هم شو، د سکول ماستر هم شو. نو دا ټول د صفتی نومونه دي. او خپل نوم یې څه دی؟ زید. د رب العالمین خپل نوم الله، او صفتی نومونه هغه ډیر دي. سمیع دی، بصیر دی، رب دی، حکیم دی،
دا ټول صفتونه د الله دا صفتي نومونه دي نو ذاتي نوم د الله یو دی د لفظ الله علماء یو تعریف کوي لفظ د الله علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال لفظ د الله دا نوم دی د واجب الوجود ذات چې دا وجود په مخلوق کې ضروری دی او هغه د ټولو خو صفاتونو مالک دی د الله د اغنوم دی نو لفظ الله د الله پاک ذاتی نوم او صفاتی نومونه د الله جل شانه نور دی بیا رب العالمین لفظ د رب دی رب رب په معنا د تربیت او پرورش کوونکی او تربیت او پرورش یو سیز حد کمال تا داغه د مصلحت مطابق په مزه مزه رسول دی تویل شي تربیت د کمزور زین اوچت زیتا د دغه سیز دا مصلحت مطابق رسول په مزه مزه دی تویل شي تربیت الله جل شانه مخلوق د کمزور زین اوچت زیتا په مزه مزه رسي لکه انسان دی اول نطفه شوا بیا علقه شوا بیا مضغه شوا بیا بدن شو بیا پکې ساه واچول شوا بیا پیدا شو بیا معصوم دی بیا لګ لګ غټیږي تر دې پورې چې دی ځوان شي تر دې پورې چې دی خپل هغه کمال او قوت ورسیږي یو دانه د غلې پزمکه کې پراته ده رب العالمین دا دانه اوسیرلا د دین تیغ رو وستلا دا تیغ لګ لګ غټه شو پانی اوکړي لګ لګ غټه شو ورو دین ډکی جوړ شو ډکی نرورو غټه د پانی پکې سانګي خورې شي ورو پکې بیا ګلون رالل د ګلون نه بعد پدې کې بیا وړې وړې دانې د میوه اوشوي هغه جالې غټه شي میوه پخې شوي نو درجه درجه رسول د عزیز خپل کمال او انتها ته دې توي تربیت او رب العالمین پدې معنی سره رب دی چې د ټول مخلوق تربیت داغي دا مصلحت مطابق خي انداز سره کوي بیا تربیت په دوه قسمه ده یو تربیت د خالق دی او دیم تربیت د مخلوق دی تربیت د خالق یو ذات یو انتها تر رسول د دې ذات د فیدی د پاره دا د رب العالمین تربیت دی الله پاک د انسان چې غټي او یو قوت او کمال ته رسید دی کې فیدر دی مخلوق وی الله ني لکه اوس مثال یو انسان معصوم دی او هغه سبال ویشو بالغ شو که سبا دې نیک اعمال کینو دی کې د الله فایده نه د بنده فایده نه دا تربیت د الله دی او دیم تربیت د بنده دی د مخلوق دی مخلوق چې تربیت کې د خپل فایده د پاره کې د بل د فایده د پاره نه کې لکه مثال زمیدار ځان لپټي وکړو د پټي تربیت چې کین د ځان د پاره کې بل چا د پاره خو نه کې سبا کدا بوټي غټ شو میوي اونسي نو د زمیدار پکې فایده سبا کدا فصل غټ شي او غلو نسی نو فایده پکې د زمیدار دا دا مهنت چې دی زمیدار کړی دی او د پټي تربیت کړی دی دا تربیت د خپل ځان د پاره کړی دی نو تربیت دوه قسم شو یو تربیت د خالق شو او دیم تربیت د مخلوق شو خالق تربیت د مخلوق چې کی د مخلوق د فایده د پاره او مخلوق چې تربیت د مخلوق کی د ځان د فایده د پاره
نکا اللہ رب العالمین دا دی مخلوق تربیت کئی دا دا اللہ فیدہ ندا بلکہ دا دا مخلوق فیدہ را اور پسی بیا لفظ رازی دا عالمین عالم دا دی جمع عالمین دا اس پا دنیا کے سمرہ مخلوقات دا دی تربیت کون کی یو اللہ دی رب العالمین مخلوقات سمرہ دی من کو صرف دا پیج لکے انسان یو قسم مخلوق تی پیری بل قسم مخلوق تی غوا بل قسم دی چیلے بل قسم دا گڑ بل قسم دا میگی بل قسم دی پیشو بل قسم دی دا خو من پیجن خدا خلق من تیسیزو ندی مخلوقات تعداد سمرہ دی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی چی دا ٹول مخلوق تعداد سلویخ زر دی ٹول مخلوقات دا سلویخ زر مخلوقات تی او دا دی ٹول رب یو اللہ دی او بیا دا فرمائی وی دا مشرق نوال تر دا مغرب پوری دا یو عالم دی او دا دین علاوہ یو کم سلویخ زرا اغا نور دی نو مخلوقات سمرشو سلویخ زرا امام مقاتل رحمت اللہ علیہ فرمائی دا پا تفسیر کلوے امام دی اوی ٹول مخلوقات اتیا زر دی اتیا زر مخلوقات دی نو دا دی ٹول مخلوقات رب یو اللہ دی اوز دا مخلوق دا خپل کمزور زین اعلی او اچت مرتبه و درجی ترسول دا دا یو اللہ جل شانہو تربیت تی بل سوک دا تربیت نشی کولی نو رب العالمین دا مخلوقات رب دی تربیت کون کی عالمین نبات پسور فاتحہ کے بیا رازی الرحمن الرحیم رحمان رحیم داد اللہ رب العالمین صفتین مندی الرحمن یو الرحیم دادوا دادوالو مادا رحم دی بیا رحمان او رحیم دادوالو دا مبالغی صیغی دی دیر رحم کون کی نو رحمان او رحیم پا دیدوارو کی مبالغہ دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا رحمان او دا رحیم دا دوار صیغی دا مبالغی دی او دا دی معنی او حاصل دا دی چی اللہ جل شانہو رحم کئی نو دا چان مجبور ندی دا اللہ پاک پل انعام او احسان دی بیا علماء مفسرین فرمائی چی رحمان او رحیم دوارا دا مبالغی صیغی دی البتہ پر رحمان کے مبالغہ زیادہ دا پنسبت دا رحیم باندی دا دی وجنا دا رحمان تعلق دا دنیا سر دی دا اللہ دا صفت او دا رحیم صفت تعلق دا آخرت سر دی اللہ پاک پا دنیا کے رحمان دی ہر چاہ باندی خپل رحم کئی کہ فرمان بردار دی او کنا فرمان دی او رحیم صفت دا اللہ پاک دا خاص دا آخرت سر دی ذکر اللہ جل شانو پا آخرت کے رحم کئی صرف پا مومنانو باندی پا کافرانو باندی اللہ پاک رحم پا آخرت کی نکئی دینا بعد مالک یوم الدین دی مالک دا ملک ندی پا یو سیز باندی قبضہ را وصل قابض کے دل او اللہ جل شانہو دا تمام مخلوقات و بادشاہ دی او دا اللہ رب العالمین دا تمام بادشاہ اظہار بپا آخرت کی دا طول مخلوق قرآن دی کی
په دنیا کې خو د ملک باچا هم ځان ته باچا ویلی شي د یو بر اعظم باچا ځان ته باچا ویلی شي د یوې خطې بادشاه ځان ته بادشاه ویلی شي خو په آخرت کې بادشاهي صرف د الله به ښکاره کېږي د بل چا بادشاهي به نه ښکاره کېږي قرآن کریم کې الله رب العالمین په سورې غافر یعنی سورې مؤمن کې فرمایي کله چې د قیامت ورځ الله پاک به اعلان وکړي لمن الملک اليوم نن ورځ د چا بادشاهي شته قیامت پر ورځ به الله پاک خپل اعلان وکړي بادشاهي نن د چا شته داسې به څوک نه چې جواب به ورکړي چې او زما شته په دنیا کې زمونږ استاد د دې وطن یو بادشاه تیر شو ډېر ظالم جنرال پرویز مشرف اوس عمر شو الله پاک دې خپل انتقام د مسلمانانو واخلي پس عمر مسلمانانو ظلمونه کوي الله پاک دې هغه سزا په قبر او په آخرت کې ورکړي ډېر ظالم سړی دا څه خبره به کوله کده خدای خدا الله رب العالمین دربار ته اوس ورسېږي زمونږ استاد په وطن کې انصاف نشته دا ظالم لا څوک نیوي نشي او مظلوم څوک د ظلم نه نشي خلاصول لیکن د رب العالمین په دربار کې د ظالم مؤاخذه او د مظلوم امداد شته جنرال پرویز مشرف صاحب د الله دربار ته ورسېږي څومره ظلمونه کړي الله جل شانو بہت بدلی ورکړي دام بادشاہ د امریکای یو بادشاہ دا غنوم بوشي هغه سم د خدای خبرې کوي بل یو بادشاہ د اوسانه ډرم هم د امریکای بادشاہ دا بادشاہي دلته زمونږ د ملک یو بادشاہ اوس نږدې وخت تیر شو عمران خان سے هم د ملک بادشاہ دا بادشاہی دلته چلیږي خدا الله په دربار کې چې کله قیامت کې الله پاک اعلان وکړي لمن الملک اليوم نن بادشاہی د چاشتا څوک بم आवाज نشي کولی رب العالمین په خپل او فرمایي لله الواحد القهار نن وز بادشاہی صرف د یو الله دا القهار چا غالب ذات دی د چان یریږي او د چان مغلوب کیږي نا دا اعلان با الله کوي نو په دنیا کې خو بادشاہان اعلان کوي خو په قیامت کې دا اعلان به څوک کوي یو الله حقیقی بادشاہ خدا چې اعلان کوي او څوک جواب نشي ورکولی څوک مقابل کې نشتا نو مالک یوم الدین رب العالمین خو په دنیا کې مالک په آخرت کې مالک خدا رب العالمین بادشاہی فقط کار کېدل دا به صرف په آخرت کې وي چې مقابل بځان ته څوک بادشاہ نشي ویلي په دنیا کې خو سړي سره چې لږ اختیارات راشي وي زه بادشاہ یم یو وایي زه د خپلې تاڼې بادشاہ یم بل وایي زه د خپل ښار بادشاہ یم بل وایي زه د خپلې صوبې بادشاہ یم بل وایي زه د خپل ملک بادشاہ یم بل وی زه خپل بر اعظم بادشاہ یم خدا خو دنیا کې اخرت کې دا بادشاہي نه چلیږي اخرت کې به بادشاہ او گدا په یو میدان ولاړي اخرت کې به غریب او مالدار په یو میدان ولاړي اخرت کې به د دنیا بادشاہ او رعایا دواړه په یو ځای ولاړي التبیا دانه چلیږي چې دا بادشاہ سیب دی د تپومن او غدې واچي صوفي وته کې دي او دا بل غریب دي دې بدل ته پسمه کو دروي دا د دنیا په بادشاہي کې شته خدای الله دا آخرت بادشاہي کې دا نه چلی دا الله رب العالمین د بادشاہي دنیا کې مظاهره چکیږي او الله رب العالمین د بادشاہي چې کوم ځای کې ښکارا کېدل کېږي هغه په دین کې کتا زو خیال کړی په جماعت کې جمع ودرېږي مالدار او غریب په یو صف ولاړي کله ملک بادشاہ راشي هغه په صف ولاړي
او دا کدا ملک گدا او دا دنیا گدا راشي اغم پا دا سب کی ولاړی دا رب العالمین دا بادشاہی مظاہر دا دینی مقامات تی بیا چکل مدرسه وی نو پا مدرسه کی دا بادشاہ زوی او پا مدرسه کی دا گدا زوی دا غریب زوی دا دواړه په یو تخته باندې او په یو کلاس کې سبق وای ځکه دا د رب العالمین د عبادت ځایونه دي دې ځکه بیا فرق ختميږي خو کله چې دنیوي ماحول ته انسان اوسي نو بیا د غدا او د مالدار انسان بیا فرق معلومیږي مالدار د پاره قانون ني او د غریب د پاره قانون وي د مالدار د پاره جرم ني او د غریب د پاره جرم وي د غریب د پاره بیا ظلم وی او د مالدار د پاره ظلم ني دا د دنیا په ماحول کې خو د دین په ماحول کې او د الله پاک په ماحول کې او د الله رب العالمین په بادشاہي کې دا فرقونه بیا نشته نو مالک یوم الدین مالک د ورځې د قیامت دی بیا چې کله انسان د الله پاک صفاتو کې د سورې فاتحه یو نوم تعلیم المسأله دی د سوال کولو طریقه چې کله انسان د الله پاک صفت وکړو الحمدلله رب العالمین د الله صفاتونه شکرو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صفاتونه د الله اوس بدا انسان دی الله پاک سره خپل تعلق بیان کی چې الله تا سره زما کوم تعلق او نسبت دی نو دی و خپل تعلق کار کوي ایاک نعبد و ایاک نستعين یا الله زستاغه بنده یما چې زستا عبادت کوما او زستاغه بنده یم چې ستانه سوال کوم ستانه امداد غواړم امداد د الله نه عبادت د الله نو انسان الله تخپل تعلق بیان کو الله زسو کې ته ما پیجن زستا تخپل تعارف کو زستا یو بنده ما او ستان امداد غوښتون کی او سوالګری ما نو زما خبر اوره ایاک نعبد و ایاک نستعين عبادت ستوي اقصى غاية التعظيم اعلى درجة لوی لیکن دا پدې نسبت سره به انسان دا علوی الله رب العالمین والا احکار کی الله پاک تب خپل ځان کمزوري کوي چې د تمام نظام بادشاہ دغه یو الله دی زکه ز عبادت کو یا علما ذکر کی عبادت ویل شي نهایت تذلل ځان انتهایی کمزور احکار کول نو په عبادت کې انسان الله پاک ته ځان مکمل کمزور احکار کی یا الله دا مقدس تندیز تا ته پر ازمکه لګوما دا زکه چې ته زما ربي او زستا عبادت کو د انسان په وجود کې پټولو کې مقدس دی هغه تندید او انسان دغه تندید چاته لګي الله ته لګي نو نهایت عاجزی نهایت کمزوری دیتا ویل شي عبادت ایاک نعبدو کی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائے تمام عبادات شامل شو کہ عبادت بدنی دی لکا منس کہ عبادت مالی دی لکا زکاة او کہ عبادت دا مالی و دا بدنی دوارو مرکب دی لکا حج عبادت بدنی لکا سڑی منس کی دا دا بدن عبادت دی عبادت مالی لکا مال خرج کی دا اللہ دا رضا دا پارا زکاة ورکی یا صدقات واجبہ او عبادت چه مرکب دی دا مالی و دا بدنی دا دوارو لکا مثال حج دی تو پا حج کے انسان معلوم لگی جانم لگی یا لکا مثال جہاد دی معلوم لگی جانم لگی
مسلمان پا دی ایاک نعبدو کی اللہ پاک تا ټول عبادت ور مخامق کل چا اللہ زماز ټول عبادت صرف ستا دا پارا دی عبادت با بندکی چا دا پارا صرف یو اللہ پاک دا پارا ایاک نعبدو بیان نعبدو دا پارا مفعول به ایاک دی دا بزرگان پی ایاک مفعول به پا نعبدو باندی اولان دی ذکر شو چی پا دیکی وی تخصیص راش التقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر والاختصاص دا یو سیز زین رستوی و تی محققی دا دی مقصد او فیده سوی خاص کول نو کده ویلی چی نعبدو کنم ستا عبادت کو نو پا دیکی یو قسم اچتوال مراتلو او یو قسم تعمیم پا کراتا چه منگم دی عبادت کو او دا بل چام کو ستام کو دا بل چام کو اچھے کلیوی ایاک نعبدو نو خاص تا عبادت کو ستان علاوہ دا بل چا عبادت نکو نو بندب عبادت دا چا کئی صرف تیو اللہ دا دی وجنا ایاک نعبدو بل نعبدو که لبگنتی دلویه مسئلہ چمون خاصتا چمون ستا عبادت کو انسان پا کزان دا سی اچت ونتی شمار کولی شو او چی ایاک نعبدو خاصتا عبادت کو اللہ من ستا بندگان یو ستان علاوہ دا بلچا عبادت نکو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرمائی وہی عبادت ستویلش دیر مزیدار تعریفی کڑی کرزان سر لکلی شیدہ اولی کئی وہی دا کمال محبت سر کمال تابیداری کول دی تویلش عبادت کمال محبت سر کمال عبادت کول محبتم کامل او عبادتم کامل دیتے ویلی شی عبادت نو مسلمان با عبادت کی دا اللہ خو سرد محبتنا اللہ سر بے من وی ذکر بد اللہ عبادت کی دا منز بد اللہ دا محبت سر کی سمر عبادات چکی کاغا صدقات تی یو بند صدقہ ورکین دا دی اللہ سر من دا ذکر دا صدقہ ورکین نو کمالی محبت سرا کمال عبادت کمال اطاعت کول دی طویل شی عبادت حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمائی داخل مختصراً تاسو تدا عبادت مسئلہ بیان شو دینا بعد ایاک نستعین نستعین استعانت توی استعانت امداد غختل دا پدو قسم دی یو ما فوق الاسباب دی و بل ما تحت الاسباب دی دا خبر لگ ذہن کی خبورہ کیے دی اسباب نلان دی دا چان امداد غختل او دا اسباب دا دائرین بہر دا چان امداد غختل استعانت ما فوق الاسباب او ما تحت الاسباب استعانت ما فوق الاسباب دا خاص صرف اللہ پاک سر دی یا اللہ مالا صحت راکا ندا سوال بکے صرف اللہ نا یا جب انسان ہوئی یا اللہ ما عمری لبوزا دا سوال بدا چانک اللہ نا تو کہ اسباب پکی پریخ ہو اسباب بدا دینے نا بہر شو یا جب انسان ہوئی یا اللہ مالا بچی راکا دا بچی ورکول صرف اللہ کا دا سوال بکائیں صرف چانا اللہ نا دا استعانت دا اسباب دا دائرینا
بهر شي او د اسبابو دایره کې لاندې د مخلوق نم انسان سوال کولی شي استعانت غوښتي شي مدد غوښتي شي لکه یو انسان یو خپل بچی ته بچی راشي اوبه راله راکه اوبه هم پرتې دي بچی روغ جوړ دي پابسي لاس به راوالي په لاس کې به ګیلاس ونیسي اوبه به راوړي د د بچی نه امداد وغوښتو خود اسبابو سره ډاکټر صاحب مال علاج وکړه ډاکټر صاحب بستن راوالي او هغې سره به دوایي راوالي او رابشي دي مریض د بستن وي دا علاج شو د اسبابو په دایره کې ته د امداد وغوښتو دا ټیک دی استعانت په خپل کور کې بیا په 15 قسمه دي په دې 15 قسمونو کې 2 قسم استعانت کفر دي 2 قسم استعانت دا حرام دي او یو قسم استعانت پکې جایز دي استعانت په 15 قسمه دي دا مسله ځان سره لیکي استعانت په 15 قسمه دي 2 قسم کفر 2 قسم حرام او یو قسم جائز یو قسم استعانت چې کفر دی هغه دا دی چې انسان د الله نه علاوه بل څوک قادر بذات او مستقل بذات شمار کیوں امداد ته وغواړي لکه مثال یو انسان یو قبر لورشي یو د صاحب قبر توي مال زوی راکا زوی ورکول خود الله کار دی او په دې کې اسباب د دایری نه بهر دی بندا د صاحب قبر د زوی ورکول باندې قادر او غنو دا کفر دی دا چې کله دا وي چې زوی الله مرکي دا پیر سي به مرکول شي دا بابا سي به مرکول شي دا صاحب قبر مرکول شي دا منجور مرکول شي منجوران اکثر بالماضي بعض پکې کافران دا استعانت کفر دی مسلمان مقبر لپدین باندې نه چې دا قبر والا مال زوی راکړي یا مال صحت راکړي یا زمو امداد کوي نو قادر به ذات غني کفر دویم قسم اون دی صاحب قبر لورزید دن امداد ور د اسباب د دایرین بهر لیکن د دو دا قدرت او دا طاقت د دې صاحب قبر ذاتی نه منی د الله عطا او ورکړي غني لکه دا باج خلک وي چې دی پلان کې بابا صاحب د دومره سيزونو ذمہ داری اخیستره دا ذمہ داری الله ورکړي ده صاحب قبر نا امداد غختل شو د اسباب د دایره نه بهر لیکن صاحب قبر مستقل بذات نه غني بعطاء الهی قادر غني دام کفر دی قبر نه امداد غواړي پدینیت باندې چې دا قبر والم دا کار کوي صاحب قبر امداد کولی شي بذات اول قسم شرک دا الله په عطا باندې دا دویم قسم استعانت دام کفر دی دا ډول اقسام د کفر دی دریم قسم استعانت امداد د غیر الله نه غواړي لیکن په دې نیت باندې نه چې دا قادر به ذات یا عطا الهی دا لیکن دا سره معامله داسې کې لکه څنګه چې دا قادر به ذات سره کولی شي
لکه یو انسان صاحب قبر لاړ چې هغه ته سجده وکړي، صاحب قبر ته سجده وکړي، نو سجده لګول خو الله پاک ته دي، او دا بنده لاړو او قبر ته سجده ولګوله، نو دې خو دا نه وي چې دا قبر والا ماله څه کوي، خو لیکن ده دا معامله ورسره وکړه، دا قادر بذات د غیر الله په شان او دا کار حرام دی، کفر نه دی خو حرام دی. یا نن سبا دور کی خلق پیرانو صاحبان لاړ شي او پیرانو صاحبان ته په خپو باندې پراتی په خدای بشي او پتا بشي زما دا فلان کې کارو کا، دا کار حرام دی. زمونږ د ملک یو باچا یو وزیر د عمران خان صاحب سره وزیر شاه محمود قریشی صاحب، هغه په دې مردارې پلیتې کې مبتلا، دا خلک ورلاتل سجدې به ورته کولې. دا زمونږ د ملک وزیران دی، الله دې رحم وکړي، ټول هغه په غلوم و سر دي، نو دا حرام دی. او سلورم قسم استعانت بالغیر په داسې طریقې سره چې قادر بذات قادر بعطاء الهیه نه ګڼي، لیکن دا غین امداد غوښتل بغیر د اسبابو د دایرې نه بهر ته امداد غوښتل، اگر چې قادر بذات قادر بعطاء الهی نه ګڼي، لیکن د امداد غوښتل په داسې طریقې سره معلومیږي چې ته قادر بذات ګڼي. لکه څنګه چې مشرکان کافران د روحانیاتو په ذریعه سره امداد غواړي، د روحونو چې روحونه د یو بل امداد کولی شي. دا څلور قسمونه حرام دي، اول دو کفر او دا دو اخیرنی حرام. او پنځم قسم استعانت چې هغه جائز او مباح صورت دی، چې دا اسبابو په دایره کې داخل قسم وي، اسباب یا ښکاره وي یا اسباب پټ وي، خو لیکن اسبابو په دایره کې چا امداد غوښتل وي نو دا جائز دی. اسباب په دایره کې مثال داخل لکه اسباب مادي، لکه ډاکټر نه علاج کې امداد غواړي، او یا د عالم یا بزرگ انسان نه په دم او تعویذ باندې امداد غواړي، دا جایز دی. یره په سر باندې مې درد دی، لګ دی سر دم خوراله اوکا، نو دا سر دم دی ولا اوکي استاد جی، دا سبب لاندې هغه په سبق وي، الله به صحت ورکړي. نو دا اسباب په دایره کې دننه دا استعانت شو، نو سبب دلته روحانی دی، دم دی. یا تعویذ یو د سر درد د پاره یو تعویذ را لو کنو، په تعویذ کې که الفاظ ټیک وي خو تعویذ صحیح دی، او که تعویذ کې الفاظ شرکی او کفری وي دا تعویذ ناروا دی. په تعویذ کې اثر اچول داسې لکه په ګولې د پینډال کې اثر اچول، پینډال ګولې کې اثر د صحت الله اچي، او په تعویذ کې مثال هر قسم اثر چې اچي الله اچي، دا شرک او کفر نه، دا جائز دی. څوک چې تعویذ ته شرک او کفر وي دا غریبانان نه پی جاهلان دي. صحیح تعویذ جائز، صحیح دم جائز، ناروا تعویذ ناروا دم ناجائز. نو موږ داسې نه چې غلط تم ټیک وایو ټیک تم غلط نه، ټیک ته به ټیک وایو غلط ته به غلط وایو. نو دا د استعانت پنځه قسمونه شو. نو بنده به الله جل شانه سره خپل تعلق بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله موږ ستا عبادت کو خاص، و ایاک نستعین، او یا الله موږ خاص تا نه امداد غواړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته عمل توفیق راکړي، او سمو چې اوې سمورد الله جل شانه دې موږ ته پاغي په سره د عمل نصیب کړي، او زموږ استاد دا دوره دي الله جل شانه با برکت کړي، او الله جل شانه دا قران کریم زموږ استاد د پاره په آخرت کې شفاعت کوونکی جوړ کړي.